هغه د رحمان بابا خبره وای په ازل د نصیبونو جواری وا اے رحمان چا غټل او چا بیلل نن ستا د نصیب جواری لګېدلې ده څوکي غټي او څوکي د جواره دونه دي د جواره پړونه دي زما عزیزانو عرض مې داو ما سره هیڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاہ زوی بادشاہی پرېخوا او لاړو ملنګ شو د سیند په غاړه به ناستو روټۍ به چېرته پیدا کړه به وخوړه د سیند په غاړه به ناستو الله الله به کول یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکړم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کېږو خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کم ځای غلطېدې نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېره ښه چېرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کوله هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغوی زر تار راکړو چې بیړه دې غرکش مونږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس کړي نور بادشاهان دلته کمقل دومره چرته نو عزیزانو خبره دا ده چې هلته خو وزیران هوښیار وو که بادشاه ساده هم نو کار چلېده چېرته چې ټوله معامله دغسې یا د خارونۍ او د کارغه کیسه وي کارغه او خارونۍ په جګړه دي نو نوشیروان بادشاه په لاره روان او بختک وزیر ور سره دی چې وزیر ور سره دی نو نوشیروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا خارونۍ وی صاحب پرېږدی وی نه حل ووایه وی جي خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د خارونۍ نه لور غواړي او خارونۍ نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې خارونۍ ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 خارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راکړي وی دا کارغه ورته وایي دې خارونۍ ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو څو خارونه وران شوي واله نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر خارونه به وران وګوري د دوی دا جګړه ده خپله عزیزانو چې د دې قوم دا حالتي تاسو به دا ملک وران ګورئ چېرته چې دا قومي تاسو به دا ملک خیر غواړئ ته ځان سره جخت وګوره ورځ بیرته په تا بمباری کېږي ورځ بیرته اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وي نو عقل او سوچ وکړي که نه تا چې د چا انتخاب وکړو دینه به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا که روس ووایي چې راځئ خبرې پې کوو چې د کابل 10 لکه خلق په پاکستان کې ولې ناست دي خبرې پې کوو دې خبرو کولو له به ته څوک لیږې دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یئ دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مو کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواری وه اے رحمانه چا ګټلې او چا بیللې نن ستا د نصیب
جواری لګېدلې ده، څوک یې ګټي او څوک یې لګي. د جوارۍ دونه دي، د جوارۍ پړونه لګي. زما عزیزانو عرض مې دا ما سره هېڅ فکر نشته. زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ شو. د سیند په غاړه به ناستو، روټۍ به یې چېرته پیدا کړه، به یې وخوړه او د سیند په غاړه به ناستو، الله الله به یې کول. بادشاه مړ شو. چې بادشاه مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کښېنې. هغه ورته ووایي چې زه جرنیل صاحب زه دلیم بادشاه یم. وی دلې څنګه بادشاه یې؟ دا ګورې نه جامو ته ټاکی ګنډې او د سیند په غاړه ناست، ستنې نه یې تار وویسته او سیند ته یې ستن وغورځوله او ویل راوړئ زما ستن راوړئ. چې د دریاب څومره کبانو ټولو په خوله کې یو یو ستن نیولې وه، وله یې راوړه. ویل هم لیده زه دلیم بادشاه یم. چې جرنیلانو ډېر تنګ کو نو جرنیل ته وایي چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم، یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول. اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه. یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول. اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه، دا عمر بدیم یو ورځې تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي. عمر بدیم ختم شي او نعمتونه به هم درنه پاتې شي، دوه لاس دختې به ته ترې روان شي. بیا ورته څه وایي؟ ورته وایي وإذا حملت على القبور جنازة، وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اے مرګریا کتا نن د بل جنازه په اوږه کړې وه دیرې ته روانې. جنازه دې په اوږه ده ادیرې ته روان نو فعلم بأنك بعدها محمول. دا شپاړسنې یقین لرا چې یو ورځ به ستا جنازم د بل په اوږه یو قبر ته به روان کړې. خیال د دې وکړه ته رالې او ما ته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې. زما عزیزانو بادشاہی په فقر کې ده، بادشاہی په غربت کې ده، بادشاہی په دې کې ده چې د شپې سړه روټۍ وخورې او سهار بېغمه راپاسې هېڅ غم غشتې. عزیزانو خبره دلته د بادشاهۍ نه ده، خبره د ملک ده، خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام به څه کېږي. ځکه چې د ړندو لاس کې د لارۍ سټیرینګ ورکې، د ړندو لاس کې د اسپې واګې ورکې، نتیجه به یې سي ځي به کم طرف، انجام به یې سي. خبره د ملک ده، دا څه ملک دی بیګا تاسو وکته کروڑونه ډزې هم لیده که نم دي لیدلي؟ نم دي اورېدلي؟ کروڑونه ډزې کلاشنکوپې بمونه دا پکې خلاصېده. ولې؟ منبري ګټلې ده. ته ورشه په کچرو کې وګوره د سړي زوی شوی دی یو ډزې کړی دی تر ننه کیس نه خلاصېږي. بیګا یې ملک ټیپر کړی دی په کروڑونو کلاشنکوپ یې وچلې دی په یو سړي م کیس رجسټر نه شو. دا ملک دی، دا وطن دی. ما یو ډز کړی تر ننه مې کیس نه خلاصېږي.
ممبر له 2 کروڑه ډزې وشوې چا پې کیس رجسټر نه کړ اوس دې شیله به عمر د کم ځای نه پیدا کما دې ملک له به عمر د کم ځای نه پیدا کړې چې یو ښځه ورته راله ماشومې په غېږ کې دی وی عمره دا قرآن یوازې مونږ دپاره دی که تا دپاره هم دی ورته یې بیبي قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق نشته نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب که ټکو کو هغې دپاره هر څه دي خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور هم را ټټنګه کړي نور لوی چینجی په دې غریبو کې دا غریب خدای پیژندلی چې دا ښځې سوټې تکي دا میندې پردي لوښي وینځي دا میندې چې دی پردی جامې وینځي او دا ډنګی راوړی دی ډمګی دې ډمګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پیژندلی قوم هلکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکړه نه چې تا له میږیه که وزرې درکم ته خو د خلکو سترګې خوړې تاسو خدای پیژندلی دا غریبان دا د شنو چایو غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندلی دلته یو دی د خره غوندې سپېږمې پرون میلادینو سپېږمې خړې وې داسې مې ورته سر وخوځول د خره سپېږمې دا خدای پیژندلی خدای په یاره واوره یا به مړ یم یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او د هغې پوجا پاټ پرېښی نه او تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده نو که مړم په قبر مې راشئ متیازې وکړئ ښه ورځ به نه ګورئ دغه تالي سټ به یئ دغه چولی چوک به یئ دغه پردی جارو کخ به یئ تاسو به خدای په خپلو پو نه ودرئ او نه به تاسو له خدای ښه ورځ دا خدای پیژندلی قوم د الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږ یې ولې مهرباني نه ده کړې ځکه چې مونږ کې ځای نشته مونږ کې ځای نشته خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خپل ځان وپېژنئ خپل حیثیت وپېژنئ خدای وپېژنئ د خدای رسول وپېژنئ حکومت ته وایم د خدای هغه لویې ورځې خاطر وکړه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه دا ملک به تباه شي دا به غرق شي آسماني آفت به پرې راشي لوټه به یې لاندې باد خدای داسې کړي نه دي نوح علیه السلام پیغمبر پکې موجود و او طوفان پې راغی لوټه یې لاندې باندې پاتې نه شو آسمان د پاس نه اوبه راورولی او ځمکې د لاندې نه یو یو ساس کې به د کوهي تور غرم را پرېوتو آسماني آفت به پې راشي د ملک تقدیر سره لوبې مه اهلیت ځان کې وګورئ قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا د ملک مشرۍ له د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چې دا سړی زه د ملک مشر کوم دکې اهلیت هم شته او که نه سبا به دی د دې ملک ترجماني کولی شي او که نه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشوې چې هغه عظیمې دوپړه بي بي سي باندې کړي دي او د پاکستان نه بغیر بله خبره نشته په عالم کې په شرمونو و شرمولو دا ملک په دنیا کې تاسو څه خبرې تاسو خو د میانو وروڼه یئ تلاو کې چې کوم ځای ګرځئ دغه ځای وینئ بار هم نظر نه لګي
نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی ملک او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه نو زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبې حکومت ورته قانون رئیس دی چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله یې قید کوي او پلانې څوک کوي دومره کاله قید کوي ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوه چې شعور خو پکې وي که نه دا قوم د الیکشن قابل نه دی دا قوم د دې قابل نه دی پرون تاسو وګوته د دې قوم چې د خلکو د ښځو او د لوڼو پکې کومې بېعزتۍ شي نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لوڼو او د ښځو تصویرونه پکې واده د چا دی او ښځې پکې د چا وي شرمې دی اوس بېله خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته دا بېله خبره ده ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه لکه دا مونږ چې دا خلق نه نور قومونه هغه امریکې غوندې قوم وي یورپ غوندې ممالک وي هغه روس غوندې قوم وي هغه چین غوندې قوم کم قوم کې چې عقلي هغه د چین غوندې قوم وي چې تا نه وروستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری مونږ قوم کې عقل نشته د مونږ قوم عقل تاسو وکتو پرون مو وکتو او بله ورځ مو وکتل دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک دا زمونږ سړي دي دا زمونږ هلکان دي او دغه زمونږ ښځې تاسو خیال را دغه زمونږ ښځې دي چې په پولنګ سټیشنونو څه حال ورسره وشي دا هغه شرمېدلی قوم تاسو خیال راغی نو دې قومونو کې عقل نشته دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیده نن د ملک تقدیر دا نن دې قوم د چا په لاس کې ورکړه په دې هم چېرې سوچ کړی یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړه د ملک تقدیر به کوم خلق جوړوي د ملک فیصلې به کوم خلق کوي دا تاسو د چا په لاس کې ورکو په دې سوچ کړی خو د کارغان ورونه وایي مردار املان دی ولید او پاس پہ ګرځېدی کان کو پته نه لګېده دلته سوال د عزیزدارۍ نه سوال د رشتې نه سوال د پرې جنبې نه سوال د دې وي چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکو ټانګه ډکه ده او سړي پکې ناست دي او تا د اس په واګې ړون له په لاس کې ورکې دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس په واګې ړون له په لاس کې ورکې نو اسپه او ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې ړندو له په لاس کې ورکړه خدای دې ملک شي ستاسو او خدای دې ملک شي د دې ملک سوال دلته عزیزه دا نه سبا به دې ملک ته د تعلیم پالیسي جوړول غواړي د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسي ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وی چې دا به یې جوړولی شي سبا به دې ملک دپاره د قرآن کریم د آئین پالیسي جوړول غواړي ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وی چې دا د قرآن د آئین پالیسي جوړولو پوهي سبا به د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي ته وګوره چې دا سړی په دې پوهي د دې داسې مثال دی اوس چا ته دا خبرې کوي یو ښځه وه بجای نامه یې وه بجای نا د کور مالکه ترې ډېره تنګه وه او چې کوم ورانې به یې وکړل بیا فټې مو لعنت فټې مو لعنت فټې مو لعنت آخر د هغې اډو په فټې مو څه پروا نه راتله آخر یې ووایي چې په فټې مو د بجای څه شي
چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي پوزه دې په بیخ کې نه غوسه کړي په فټ ټیمو دا بجای اډو شرمیږي دا قوم په فټ ټیمو شرمیږي یا هم شرمولو زما الکما ګیره مې سپینه شوه عمر ټول تیر شو ما څوک نه شرمولی بلکې زه وشرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملا هم شرمېدلی دا د کشمیریانو قصه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تلی مال نه ویل ته څنګه مولی مال ته تلی ویل نه نو مال د بې غیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وی چې نه مال بس خبره خلاصه وی څنګه ته یې داسې زه یم نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نه شرمېږي نو عرض مې دا و چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلي د دې قوم د لاس دا چې خسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام